जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको रिदुनको अबिद गमरियाने यम मालियार प्रोडक्शन सरा څنګه تاسو اختر مبارک شه او ځل بیا د اختر د ریسیپیز داسې وي که نه چې لکه وقتاً فوقتاً تاسو سره ډسکس کول ضروري وي. هغه د پښتو یو متل دی که نه وایي په خپلو پیازو نیازیږئ. نو مونږ اکثر له میډل سټینډرډ والا خلک یو نو اکثر له دا سوچونه کوو چې یاره د باربیکیو او دا شیزونه د غټو خلکو په حصه کې وي، د خانانو په حصه کې وي، خو داسې خبره هیڅ نشته. خپله قرباني او هغه قربانۍ کې ما تاسو ته ووایي چې لکه چونکې غریبي ده نو سړی حصې نیسي، لکه زمونږ 7 حصې وي نو هغې کې چې زمونږ څنګه ورسېده نو هغه بیا په 3 حصو تقسیم شي مسکینانو باندې او قرباو باندې، او بیا خپله حصه مو چې کومه دغه که نو د هغې نه چې کومه غوښه را دغه شوه نو هغه ماشومانو هغې مختلف زاویو سره د هغې لکه دغه جوړ که هغه تقسیم که چې دا به وایي بریانۍ دپاره استعمالو، دا به دغه دپاره استعمالو، دا به کړایي دپاره استعمالو، دا به تیکو دپاره استعمالو. خو همدغسې زمونږ همیشه روټین کې داسې وي چې خپلو ماشومانو سره د باربیکیو یو پروګرام وي د اختر په 2مه ورځ باندې د شپې. نو ما وی راځئ چې دا خپلو مینوالو سره ډسکس کم او خاص کر مسافر ورونو سره ډسکس کمه چې داسې دومره ګران کار نه دی. د سهارې نه لکه مونږ دا غوښه کټ کا او هغې دپاره مو تقریبا 10-11 بجې تقریبا هغې ته مو سرکه ورکه او د سرکې نه پس مو ورله تیل ورکه، بیا مو ورله مسالې ورکي، بیا مو په یو دغه کې لوښي کې دا بنده که او دا چې دوب شوه تقریبا د ماښام ټایم کې. اوس ماښام نه پس مونځ مو چې وکړو نو راغو دلته کېناستو، ماشومان ټول راسره وو نو راغو دلته کېناستو او باربیکیو مو لکه دلته اور مو په خپله ولګولو. بعضې خبرې داسې وي چې لکه کویله چونکې ډېره ګرانه ده نو کور کې مو وړې وړې دړې راټولېږي نو د هغې نه په خپله کویله جوړه شوه او تاسو د هغې اور ګورئ چې هغه اور یې څنګه دی. نو داسې خونه مونږ چې جوړ کړي دا به اوس په دې باندې اږدو او د دې نه به خوند او مزې اخلو. یقینا چې ستاسو اختر به هم ښه وي، مسافرۍ کې انډیوالي وي، ملګري وي په یو کمره کې او هغوی خپل اختر مناوی، مانځي خپل اختر. او زموږ خو دغه دعاګانې دي چې الله دې وکړي چې دغه ستونزې ختمې شي او دغه ګلونه خپل وطن ته راشي، ځکه چې ګل زما د خاورې ګل زما په وطن کې خوند کوي، په بهر وطن کې خوند نه کوي. بله خبره دا ده چې دې سره مونږ زیات تر ټایم چونکې میل چې کوم وي سړي هغوی خو بهر ګرځي خو ماشومانو له مونږ ډېر کم ټایم ورکوو. نو دا ټایم زمونږ د فیملی دپاره یي، زمونږ ماشومان خپل ګیدرینګ هغوی سره وکړو او باربیکیو یو سیسټم ځان له جوړ کړو وړوکي شان، لکه په دې دومره په دې هېڅ خرچه نشته. خپله قرباني وه، خپله غوښه مو راواغېسته او د هغې نه مو تکې جوړې کړي، هغه مو سیخونو کې ورکړه نو څه به یې کړایي کړو او څه به ماشومان هم داسې وخوري، مونږ به یې ورله پخپله پخوو. نو مونږ خو بهر ګرځو خو چونکې ماشومان بهر نه ګرځي زیات تر په کور کې وي نو دغه خوشحالۍ چې کوم دی د خپل کور والو سره د خپل فیملی سره چې سړی وکړي نو هغه د هغې ډېر زیات خوندونه وي. یقینا چې د دې 2-3 کاله وشو چې دغه سیسټم مونږ کوو ریګولرلی او تاسو ته هم وایم چې دې دپاره د څه خاص دغه ضرورت نشته. بس زما په خیال چې د تیکو دغه چې کوم دی دغه پلیټ او دغه دا به تقریبا 500-600 روپۍ باندې دا کېږي او دا فریم مې ورله پخپله جوړ کړو او بس ورته کېناستو ټیکې مو کې لکه دا ځل خو سټینډ دی ورته، مخکې ځله سټینډ نو په ځمکه باندې ناستو خو خوند یې هماغه و خپلو ماشومانو سره. روټۍ چونکې دې سره د بازارۍ روټۍ خوند کوي، چټني مټني مو ورله د مستو چټني مټني رایتا مایتا وکړه. نو دغه ټولې خبرې مې تاسو سره ځکه ډسکس کولی چې تاسو خپلو کورونو کې کوم مینوال چې ما اوري مالیار پروډکشن لایک کوي، سبسکرایب کوي، شیر کوي خپل ملګرو سره، هغوی ته دغه خواست دی چې لکه خپلې خوشحالۍ ځان له پخپله را جوړوئ، خپلو ماشومانو سره یې را جوړوئ او یقینا ستاسو ماشومان تاسو د خپل فیملی نه بغیر نیمګړي یئ چې هغوی ستاسو دپاره دومره ستونزې کوي، دومره تګودو کوي، دومره محنت کوي نو تاسو چې هغوی سره خپلې خوشحالۍ شریکې کوئ نو دا خوشحالۍ به یو په دوه شي. هیله لرم چې زما دغه خبرې به انشاءالله په خپله زندګۍ کې د عمل په طور راولئ. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. یو خبره آخر کې بیا کول غواړم د مالیار پروډکشن حوالې سره چې چونکې زمونږ مین ماټو ده چې ګل زما د خاورې، هر هغه سړی هر هغه کس چې کوم پښتون دی د لر او بر پښتون دی هغه زما د خاورې ګل دی
او یقینا چې زه غواړم چې زما د خاورې ګل د دې خوشبويي زما په وطن کې وي. نو یو خبره بله دې سره سره ډسکس کول ضروری دي چې دا ژوند د محبت دپاره د مینې دپاره ډېر زیات کم دی. نو دې کې نفرتونه کم ځای نه ځایږي. زه بار بار دغه خبره کوم په خپل ویډیوز کې چې اکثر له داسې وشي مونږ چې اوس راتلو نو ډېر هلکان داسې وو، ډېر نوجوانان داسې وو چې هغوی موټرسایکل په عجیبه طریقې سره چلولو. نو هغوی ته خو دا لکه نه محسوسېده چې زه دلته مطلب دا دی ما پسې نورم څوک شته. لکه هغوی که دې خبره باندې سوچ وکړو چې بی زه په دې موټرسایکل باندې یوازې نه یم، په دې باندې پوره فیملی ناسته ده، زما مور، زما خور، ما سره تړلې ټولې رشتې به بیا ما پسې جاړي، ما پسې به خفه وي. نو دغه ریکویسټ کول غواړم د مالیار پروډکشن په وساطت سره چې احتیاط کوئ، احتیاط ژوند دی. او بله خبره دا ده چې د دې نشو تماشو نه دې څیزونو نه ځان وساتئ. تکبر والا ذات صرف د الله دی، هغه سره خوند کوي. په ځمکه باندې تکبر سره مه ګرځئ او د خپل ګرد و بیش رشتو خیال ساتئ، د هغوی د غمونو خیال ساتئ. اکثر لا زمونږ په دې انګړ کې همدغسې خبرې وي. ډېر ملګري، ډېر کشران داسې دي چې لکه هغوی مونږ کې اوس موجود نه دي. نو هغه سره چې د سردار علي د ټکر دغه سندره چې راپرېږدي نو هر یوې سترګې نه ورسره اوښکې ځي چې ټول به وي یاران او زه به پکې نه یم. نو الله دې نه کړي چې دغه ګلونه پکې نه وي، ځکه چې ګلدسته په ګلونو ښایسته ښکاري. نو د دې ټولو خبرو به انشاءالله زه هم خیال ساتم او تاسو هم خیال ساتئ. په لوی الله مو سپارم. شپه مو په خیر. والسلام.